بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر درس په تعقیب زمونږ نن ورځې درس موضوع هغه اپیډیډمایټس څخه دی. اپیډیډمایټس یا د بربخ التهاب ته ویل کیږي. انفلامیشن آف اپیډیډمس. اپیډیډمایټس عبارت دی له انفلامیشن آف اپیډیډمس. د اپیډیډمس یا بربخ التهاب ته اپیډیډمایټس ویل کیږي. معمول اسباب یا کازز چې دی د اپیډیډمایټس کازز یې په ماشومانو کې یا چلډرن کې چې دی مجموع کې هغه ګرام نیګیټیو راډز دي. چلډرن کې یا ماشومانو کې معمول سبب هغه عبارت له ګرام نیګیټیو راډز څخه دی. ګرام نیګیټیو راډز او هغه کسان چې عمر یې د 15 کلنۍ څخه کم وي په دې کې معمول اسباب بل هغه کسان چې عمر یې د 15 کلنۍ څخه کم وي په دې کې معمول اسباب کیلامایډیا او نظیریا ګونوریا دی. او هغه اشخاص چې عمر یې د 15 کلنۍ څخه زیات وي په دې کې معمول اسباب ایکولای او سوډوموناس دي. هغه کسان چې عمر یې د 15 کلنۍ څخه زیات وي معمول اسباب یې په دې کې ایکولای اینډ سوډوموناس دي. سوډوموناس انتانات دي. بل د کلینیک له نظره اپیډیډمایټس یا د بربخ التهاب چې دی د سکروټل پین سره یا د سفن د درد سره ناروغان د سفن د درد سره یا سکروټل پین سره مراجعه کوي. د کلینیک له نظره په ناروغانو کې عمده نښه چې دا هغه سکروټل پین دی. سکروټل چې دغه د سفن درد وی دا زیاتره د ویچ راډیټس انټو سپرماټیک کارډ کوم چې سپرماټیک کارډ ته راډیټس کیږي یا انتشار کوي. بل دغه ناروغان د سکروټل سویلینګ یا د سفن د پړسوب د دې څخه مراجعه کوي. بل په ناروغانو کې اپیډیډمل ټینډرنس دا موجود وي. اپیډیډمل ټینډرنس یا د بربخ حساسیت کو چېرته موږ چون بربخ چې دی یا اپیډیډمس چې دا د ټیسټس یا د خصیو په خلفي او پورتنۍ برخه کې واقع دی. که چېرته موږ دغه خصي هم جذب کوو نو په ناروغانو کې ټینډرنس موجود وي. بل کیدای شي په ناروغانو کې یوریترل ډسچارج دا هم ورسره موجود وي. یوریترل ډسچارج د بربخ د التهاب له کبله هغه اختلاطات چې دی کم اختلاطات چې ورکوي یو د بربخ نیکروزس دی. کمپلیکیشن یا اختلاطات د اپیډیډمایټس یو نیکروزس دی. کمپلیکیشن نیکروزس اورشایټس او سټیریلیټي دا ډېر کامن اختلاطات دي. یو نیکروزس بل اورشایټس او بل انفرټیلیټي یا اقامت دا هم کیدای شي رامنځته شي. خو که چېرته ناروغان د بربخ په التهاب یا اپیډیډمایټس باندې اخته وي په دې کې هغه سیکشل اکټیویټي چې کوم دی هغه نه متاثره کیږي او نه افیکټډ کیږي. بل موضوع زمونږ هغه ټیسټیکولر ټورجن یا د ټیسټس یا د خصیو ټورجن یا تاویدل دي په خپل پړي باندې. ټیسټیکولر ټورجن
ټیسټیکولر ټورجن یو داسې حالت دی کوم چې په دې کې ټیسټس چې د سپرماټیک کارډ په شاوخوا باندې راتاویږي یا تدور خوري. دا یو حالت دی کوم چې د دې هغه وریدي ډریناج او شریاني سپلای ټیسټس ته هغه قطع کیږي. د څه له وجې؟ دې له وجې چې ټیسټس خپل د سپرماټیک کارډ په شاوخوا یا د کوم پړی چې دې ته ورغلی دی د دې شاوخوا چې دی هغه راتاویږي چې سپرماټیک کارډ کې خپله شریانونه او وریدونه دا دي. نو په دغه سپرماټیک کارډ باندې چې کله ټیسټس تدور وخوري دغې ته ټیسټیکولر ټورجن یا د ټیسټس تاویدل ویل کېږي، تدور ویل کېږي. It is a condition in which venous drainage کوم چې دا یو حالت دی کوم چې venous drainage and arterial supply هغه کټ اف کیږي یعنی قطع کیږي. It is a condition in which venous drainage and arterial supply to the testis is cut off and arterial supply to the testis is cut off یعنی قطع کیږي. دې له وجې چې سپرماټیک کارډ باندې دغه ټیسټس یا خصیه چې کوم دی هغه تدور خوري. is cut off due to twisting of the spermatic cord. is cut off due to twisting of the spermatic cord. چې کله چې دغه خصیه چې د سپرماټیک کارډ باندې راتاوي شي نو دې هغه شریاني وینه چې د هغه سپرماټیک کارډ ته قطع کیږي، د ټیسټس ته قطع کیږي او وریدي وینه چې کوم د هغه هلته بنده پاتې کیږي. نو ځکه په ټیسټس کې چې دی کنجشن او هیموراجیک انفارکشن رامنځته کیږي. یو پکې ټیسټس کې کنجشن یعنی احتقان او بل دا چې هیموراجیک انفارکشن دا پکې موجود وي. که چېرته موږ خصیه وګورو په دې کې به یو احتقان موجود وي ځکه هغه کوم شریاني وینه چې دې ته ورځي هغه بندیږي، قطع کیږي او وریدي وینه چې کوم هلته ده هغه نه تخلیه کیږي. نو یو پکې کنجشن موجود وي او د بلې خوا نه پکې هیموراجیک انفارکشن دا رامنځته کیږي. د ټیسټیکولر ټورجن ټایپونه چې یو نیونیټل ټایپ دی او بل اډولټ ټایپ یا اډولټ ټورجن دی. ټایپونه چې دی یو نیونیټل ټایپ دی، نیونیټل ټایپ او بل یې اډولټ ټایپ دی یا اډولټ ټورجن. نیونیټل ټایپ چې دی دا په معمولا دا په داخلي رحمي ژوند کې رامنځته کیږي یا د ولادت نه وروسته سمدلاسه رامنځته کیږي چې دا زیاتره د خصیو د اناټومیک ډیفیکټونو سره یو ځای وي چې خصیې چې دی هغه په سکروټوم کې په صحیح ډول د سکروټوم د داخلي طبقې سره پکس شوي نه وي. نو دغه نه پکس کېدل د خصیو دا دې لامل ګرځي چې خصیې د سپرماټیک کارډ په شاوخوا باندې تدور وخوري. او اډولټ ټورجن یا اډولټ ټایپ چې دی دا معمولا نوم نه معلومیږي چې په اډولټ سینس کې رامنځته کیږي وي او زیاتره دا چې دی وي د دوه طرفه اناټومیک ډیفیکټونو له کبله رامنځته کیږي چې په دې کې خصیې چې دی د خصیو هغه موبیلیټي یا تحرکیت زیات وي چې د دغې تحرکیت د زیاتوالي له کبله خصیې د سپرماټیک کارډ په شاوخوا باندې تدور خوري. د مارفولوژي له نظره یا ظاهري شکل له نظره په ایرلی سټیج کې مارفولوژي له نظره مارفولوژي په دوه برخو باندې وشو. یو ایرلی سټیج یا انیشیل سټیج کې په خصیو کې انټنس کنجشن اینډ ایکسټراوازیشن اف بلډ انټو ټیسټس اینډ اپیډیډمس دا موجود دی په انیشیل سټیج کې. په ابتدایي مرحله کې
په خصیو کې یو ثابت احتقان او د وینې اکسټراوازیشن موجود دی. انټنس congestion and extravasation of blood into testis and epididymis. په دغه ابتدایي مرحله کې په خصیو کې یو ثابت احتقان دا موجود وي او بل وینه چې دی هغه ټیسټس ته او اپیډیډمس ته چې دی د رګونو څخه اپیډیډمس او ټیسټس ته راوتي وي. او په لیډ سټیج کې هیموراجیک انفیکشن په ټیسټس کې چې دی یو هیموراجیک انفیکشن موجود وي. په لیډ سټیج کې hemorrhagic infarction of entire testis. Hemorrhagic infarction of entire testis. یعنی په ټول خصیو کې چې دی هغه هیموراجیک انفارکشن یا نیکروزس دا رامنځته شوی. د کلینیک له نظره ناروغان د ټیسټیکولر پین دې څخه شکایت کوي چې دغه درد ډیر شدید او ناڅاپي ډول وي. زیاتره دا چې د ناڅاپي ډول شروع کیږي. د کلینیک له نظره په ناروغانو کې sudden intense testicular pain موجود وي. sudden intense testicular pain موجودیت چې د دې سره کېدای شي زړه بدوالی، نازیه او اومیټنګ او کانګې هم موجود وي. یعنی دغه عمده نښې چې دی هغه په ناڅاپي ډول او په خصیو کې د ناڅاپي ډول او ثابت درد موجودیت، شدید درد موجودیت دا په ټیسټیکولر ټورجن باندې دلالت کوي. بل په ناروغانو کې د کریماستریک ریفلیکس چې دی هغه له منځه تلي. یعنی ابسنټ اف کریماستریک ریفلیکس، absent of cremasteric reflex. د cremasteric reflex نه موجودیت. بل دا په ناروغانو کې د پریهنس ساین موجودیت. پریهنس ساین دا موجود دی چې پریهنس ساینس دې ته ویل کېږي که چېرته موږ ټیسټس ته الیویشن ورکړو یا خصیې چې دی هغه پورته کړو د ناروغ، نو د دې درد چې دی نور هم تشدیدیږي یا درد نور هم زیاتیږي. تداوی له نظره وی په ناروغانو کې تداوی چې دی که چېرته په لومړۍ شپږو ساعتونو کې وي تداوی اجرا شي، نو خصیې کېدای شي چې هغه خپل حیاتت یا هغه ویبیلیټي یا ویټیلیټي چې دی خپل ژوند یې له لاسه نه وي ورکړی. نو د ټیسټیکولر ټورجن ناروغانو ټریټمنټ یا تداوی هغه په لومړیو شپږو ساعتونو کې وی دا ډیره مؤثره تمامیږي او دغه خصیې چې دی خپل هغه حیاتیت یا ویبیلیټي چې دی د دې چانس ته چې هغه یې د لاسه نه وي ورکړی. کله چې موږ ټیسټس وګورو یعنی خلاص کړو که چېرته هغه ټیسټس چې دی وی دا ویبل وي یعنی ژوندي وي یعنی نیکروزس هیموراجیک انفارکشن نښې پکې نه وي، نو په دغې ناروغانو ته ورشیډو پیګزي ترسره کیږي. if testis found viable after exploration یعنی دوه حالتونو سره موږ مخ کیږو. که چېرته if testis found viable یعنی که چېرته ټیسټس وی د ژوندی وي او د ژوند قابلیت پکې وو، نو دغې ناروغانو ته موږ افټر ایکسپلوریشن وروسته د کتلو نه نو دې ناروغانو ته موږ چې که ورشیډو پیګزي کوو چې دغه چې دی خصیې چې دی د پیګزیشن اف سکروټل وال، یعنی دا معنی چې دی خصیې چې دی د سکروټل دیوال سره پیکس کوو. پیګزیشن اف سکروټل وال، خصیې چې د سکروټوم دیوال سره پیکس کوو. پیګزیشن ټو
سکروټل والو دا کو. او که چېرته حصې چې دی وی ویبل نه وي یعنې ناټ ویبل وي، چېرته ناټ ویبل وي نو بیا اورشیډو پیګز په ځای ناروغان ته اورشیډکټومي کېږي. اورشیډکټومي یعنې حصې چې دی هغه کټ کېږي او لرې کېږي، یعنې ریمو آف ټیسټس کو. نو د ټیسټیکولر ټورژن ناروغانو سره چې کله مخ کېږو نو باید دی کې چې دی هغه ټایم یا وخت چې دی هغه ډېر اهمیت وړ دی، ځکه وی که دغې ناروغانو ته په لومړیو 6 ساعتونو کې دغه ټیسټیکولر ټورژن چې دی هغه له منځه یوړل شي او ټیسټس چې دی بیرته د سکروټل وال سره فکس شي، نو په دې کې چې دی هغه د حیاتت قابلیت یا د حسیو چې دی خپل ژوند له لاسه نه وي ورکړی، نو ناروغان د دغه اورشیډکټومي څخه یا چې دا یو د ژوند لپاره یا د حسیې چې دی پاینده کې د ناروغ د یو حیات یا د ژوند مسله ده، نو ځکه باید دې کې هغه وخت چې دی ډېر مهم دی چې موږ باید په وخت سره ناروغانو ته دغه ټیسټیکولر ټورژن چې دی هغه له منځه یوسو، ټیسټس بیرته د سپن د دیوال سره هغه فکس کو، تر څو پاینده کې بیا د ټیسټیکولر ټورژن څخه مخنیوی وشي.